47 دی یعنی شپږ څلوېښت درسونه دې نه مخکې شوي دي او نن کوم عنوان دی هغه دی کتاب النکاح یعنی نکاح متعلق ضروری احکام نکاح څنګه تړلی کېږي د هغې مشروعیت کوم ځای نه ثابت دی حکم یې څه دی د ټولو سره به انشاءالله بحث کوو پهله دا چې د نکاح حکمت څه دی دا الله پاک ولې مشروع ګرځولی دی نو علماو لیکلي دي چې دا شریعت یعنی دا اسلام دا د انسانی مزاج مطابق الله پاک دا دین جوړ کړی دی اور انسان مزاج دغه دی چې ښځه نر ته او نر ښځې ته میله کېږي چې کله دې دواړو منځ کې میلان راشي نو شریعت دا غوښتله چې دې خپله کې کم میلان دی دې ته د حلاله طریقه جوړه کړی شي نو هغه حلاله طریقه نکاح ده چې نکاح سره سړی ښځه خاوند سره خاوند ښځې سره بیا تعلق ساتلی شي اور دې کې ډېر د افراد تفرید نه شریعت یو طرف ته ډېر درمیانه اعتدال سره د حکم لګولی دی او بیا د نکاح کولو صرف اجازت نه بلکې د دې حوصله افزایي کړي چې پکار دی چې مسلمانان د نکاح وتړي هغې باندې به درته انشاءالله یو 2 ورځو بعد درته مفصل احادیث ذکر کوم چې کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نکاح ترغیب چلولی دی اور د نکاح ځکه مشروع ګرځولی دی چې داسې نه وي انسان د خپل ضروریاتو پوره کولو غلطه طریقه اختیار کړي چې هغې ته زنا ویلی کېږي او چې کومې معاشرې کې زنا عام شي د هغې ټول نه غټ نقصان دغه دی چې هغې معاشرې کې بېحیي عام شي او چې کومې معاشرې کې بېحیي ډېره شو هغې علاقې باندې زلزله طوفان سیلابونه قهرونه دا ټول راځي لکه نن دا څومره مونږ د مشره د رمضان نه یو ورځې مخکې څومره سخته زلزله وشوه الله پاک مونږ نه خفه دی دویم د زنا غټ نقصان دغه دی چې زناکار سړی کله هم مالداری نشي کیدی ښه دا یاد ساتئ کروڑپتی به وي خو چې زنا کې مبتلی کال د بعد غریب بیا خیرتونه راغونډوي دا دومره نقصان دی شي دی دریم د زنا نقصان دا دی چې دا کینسر اکثر د کینسر نه دا مړیږي دا سړی بلډ کینسر ورته ورېږي کله هډوکي کینسر کله څه خو خدای په کار اخته وي اور څلورم نقصان دا دی چې کومې معاشرې کې زنا راغله هلته بنیادي ایکایي د معاشرې تبه کېږي بنیادي ایکایي څه مطلب موږ د سوسایټي کې د معاشرې کې پاتې کېږو نو هر سړي خپل یو تعلق دی یو کور والا د بچي دی یو ترتیب چلیږي اوس که د کور والا ازاده پرېښودلی شي چې نه به ستا د خاوند پته نه لګي لکه څنګه یورپ کې او نه د بچو پته لګي نه هغه معاشره تباه و برباد شي لکه یورپ تباه و برباد دی یورپ کې چاته دا پته نه لګي چې ما پلار څوک دی اور ما مور څوک ده اور زه کم ځای کې پیدا شوم زه ګرل فرینډ نه پیدا یم او که بیا زه ښځه دا مور مو جوړه شوه هغې د بعد پیدا شوه دا پته هغې ته نه لګي نه دوی چې هلته کورونه تباه و برباد دي کور کې سکون نشته اطمینان نشته کور محفوظ نه دی نه دا نقصانات دي دیو جنه شریعت دې دپاره یو اعتدال والا لار جوړه کړه چې ښځه او خاوند به خپله کې تعلق ساتي خو د په حلالې طریقې سره هغې دپاره چې دواړو منځ کې کم ربط او تعلق جوړېږي هغې ته نکاح ویلی کېږي نکاح خپله لغوي معنا 3 معنی دي یو معنی ده ضم او تداخل یعنی یو بل ته دننه کېدل بله معنی ده عقد نکاح یعنی خپله کې ایجاب و قبول کول اور درېیمه معنی ده هم بستري نکاح خپله معنا هم بستري ده یعنی سړی حلالې طریقې سره خپل کور والا نه ضرورت پوره کړي دا نکاح معنا ده اور اصطلاحي تعریف دا دی چې د ښځې او د خاوند منځ کې داسې یو معاهده وشي چې هغې سره د یو بل نه فایده اوچتول جایز شي خو شرط دا دی چې ښځې سره نکاح کولو لپاره شرعي معنی نه وي موجود شرعي معنی څه ته وي بعد کې درته بیانوم دې تعریف نه دا معلومه شوه چې د نر سړی به د ښځې سره نکاح کوي لہذا دې نه علاوه د نر سره د ښځې سره نکاح حرام دی لکه څنګه د یورپ کې کېږي تاسو ته پته ده چې کوم سوشل میډیا یوز کېږي هغې ملګرو ته پته ده چې یورپ کې د نر سره او د ښځې سره باقاعده نکاح کېږي العیاذ بالله ګورنمنټ نه سټیټ نه هغې ته باقاعده اجازتنامه میلاو ده چې ته چا سره نکاح کولی شي تا ته اختیار حاصل او د ریسنټلی دوبۍ ته دغه ګند بالا راغله دوبۍ کې 2 ښځو خپله کې نکاح تړلی دی خو دلته کې شریعت چې درته کم ویلي دي چې نه ښځه او خوند خپله کې نکاح تړي دې نه علاوه ټیک نه ده دویم مخنث سره نکاح نشي تړی نر ښځي سره هغې سره نکاح تړل دا ټیک نه دي بت پرست ښځې سره کافرې سره نکاح نه کېږي محارمو سره نکاح نه کېږي محارم څه ته وایي هغه بعد کې را روان دي خور شوه مور شوه لور شوه ترور شوه پلار طرف نه ترور مور طرف نه ترور دا ټول هغه بعد کې را راځي نیا شوه هغه درته وایم بل دا چې جیناتو کې نکاح نه کېږي ټیک ده که نه دا بعضې وایي چې ما جیناتو کې نکاح تړلی دی او دا دی او جیناتو نه ما ته آفر راغلی دي جیني سره نکاح نه کېږي خپل جنس کې به کوي چې ستا مونږ انسانان یو نو انسان به انسانانو کې نکاح کوي جینات په جیناتو کې کوي اور سمندری مخلوق سره هم نکاح نه کېږي نکاح مشروعیت کم ځای نه ثابت دی قرآن کې راغلي الله رب العزت فرمایي چې دا
نکاح صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بلکې دین مخکې څومره انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام دي هغوی هم نکاح شوي ده. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک تاسو نه مخکې مونږه پیغمبران لګلی دي. وجعلنا لهم ازواجا وذریه اور غیر پر مونږه خزه اور بچی هم ګرځولي دي یعنی غو به کدا نکاح کول او خزي بي بچی بيو. او بل ځکه سورې نساء کې الله پاک فرمایي فانکحوا ما طاب لكم من النساء تاسو نکاح کې حلال او خزو سره کمی تاسو لپاره حلال وي خو چې کمی تاسو پکې خوخي وي غیر سره نکاح وکي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مشکات شریف روایت دی یا معشر الشباب ځوانانو ته وي اے ځوانانو من استطاع منکم الباء فليتزوج تاسو کې چا سره خرچه وي د خپل کور والا یعنی کور والا باندې خرچه کول شي لاس کې پیسې شته هغه د نکاح وکي. فانه اغض للبصر د نکاح یو فائدہ ده چې د سترګې سړی بسترګې ښکته یعنی پردو ته بسترګې نه غړي. واحسن للفرج اور دویم دا چې شرمګاه به محفوظ وي یعنی بغیر بیزه بده نه استعماليږي. ومن لم يستطع اور کچا سره پیسې نه وي ودین شو کوله غریب دی فعليه بالصوم غد رجوع اهتمام کی روزه د نیسی فانه له وجاء د روزه نیولل دا د ګنا نه بچ کیدو د لپاره ډال دی. دیو چې موږ عام طور باندې ګورو روزه کې د ګناهونو شر ډیره زیاته کم شي د روزه دا اثر دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی د نکاح وس نه رسیږي د روزه نیسی خو روزه به ته علما او مشورې سره نیسی دا نه خپل یو ترتیب در روان کړی دی. ډېر روزه نیولو سره سړی نقصان کوي جسمانی تور باندې. یو عالم لیکلی دی چې د شریعت په احکامو کې ټول نه زیات شرعي عقلي دلیل چې هغه کې اتفاق ته په نکاح باندې دی. نکاح کې چا هم اختلاف نه دی کړي. اور مولانا عمر پالنپوری رحمت الله علیه د تبلیغ مشرانو کې تیر شوی دی هغه به اجتماع کې خبره کوله چې نکاح کو آسان کرو تاکہ معاشرے سے زنا ختم ہو چې نکاح آسان کې معاشرے میں زنا ختميږي. څومره نکاح ګرانی کې دومره بیا زنا عام کیږي. غو وجه دا چې نکاح چا وس کې نشته پیسې لګي خرچه کیږي کور لګي دا لګي نو بیا لنډه طریقه اختیاري. نو دا دیو جنا کوشش دا کول پکار دي چې معاشره کې د نکاح آسان کړل شي. نکاح حکم څه دی مختلف حالاتو کې نکاح حکم بدليږي کله دا فرض وي کله واجب وي کله سنت مؤکده وي کله مکروه تحریمی وي کله د حرام وګرځيږي. مختلف حالتونه علماو ذکر کړي. پہلا صورت کې چې کله نکاح فرض کیږي غیر پر شرط دا دی چې یو سړی سره د مہر پیسې وي د کور والا نه نفقه مطلب کور والا خرچه دغه کپڑے لباس اور نه نفقه کې درې شیزونه راځي روټي کپڑا مکان کور والا ته خوراک ساک برابرول هغه ته کپڑے برابرول اور رهائش د پر کور ورکول نه شي نه نفقه ذکر شي غنه دا مرادي روټي کپڑا مکان دا درې ادایګي باندې قدرت وي کغه د پر قرض ضرورت رالی اور قرض دا د کول شي نه قرض ورته کول شي اور کا نکاح نه کې ندی صورت کې زیاته خطر دا چې دا زنا کې مبتلا نشي ندی صورت کې نکاح کول فرض دی. اوس تاسو خپل ځان ته خپل وګورئ چې ما چې خاص کر کم ملګرو ودونه نه کړي چې را دی وخت کې ما باندې فرض دی او کنه. دویم واجب صورت دی که یو سړی سره د مہر پیسې شته نه نفقه ور سره شته خو زنا کې د مبتلا کېدو یقین نشته خو خطر شته چې کېدې شي دا رانه وشي الله یعذ بالله اور بد نظری اور زنا طرف ته چې کم شیزونه انسان ته دعوت ور کېدو کې مبتلا کېدو یقین وي نه داسې صورت کې بیا نکاح کول واجب دی. دریم صورت سنت مؤکده کچره نکاح نه کوي نه خطر دا چې ګناه کې مبتلا نشي اور مالی او جسمانی اعتبار سره کا نکاح باندې قادر وي نه داسې سړی د پر نکاح کول سنت مؤکده ده اور اجر او ثواب دی پکې. مکروه تحریمی په کم حالت کې ده نکاح کول نه پس د خزي حقوق نشي ادا کولای اور یا دا خطر ده چې خزي باندې ظلم ونه کی دی صورت کې نکاح کول مکروه تحریمی ده به دي نه کوي. اور یوسو بل صورت کې حرام کچره د ظلم اور جبر یقین وی چې زه دا ودو کوم د الله صدې خزه ته نقصان دی یی به قامتي یی به سرمتي او د سنی د خزر نه قتل شي به دې صورت کې نکاح کول حرام دی. ښه زموږ پښتنو د خو اسانه کینو کزه تاسو د پښتنو کې سیو کنه چې څه کوي نه حرام به پاتې شي خو ځا غي ټیم شته نه کبیا چرته موکه برابر شو. او شپږم صورت مباح عام کچره دا خطر وی چیرې کې دی شي مان ظلم وشي یعنی ډیره معمولی خطر وی اور یادا چې نکاح دې لپاره کې چې خپل شهوتونه ختم کړم ندی صورت کې بیا نکاح مباح ده او جایز ده. یعنی یو سړی په دین نه کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی په دین دې کې چې د ما خواهشات دا ختم شي ندی صورت کې بیا مباح ده یعنی نه ګناه شته نه ثواب شته نه چې کم سړی نکاح کې نه نکاح خاصه کې د خو بنده خدا نیت ورته وکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی نه سنت کې درته بیا اجر ملويږي. نکاح ارکان څه دي د نکاح ارکان دو دي ایجاب او قبول هغه درته طریقه خیمه ان شاء الله چې نکاح کې کم اوله جمله استعمال شي هغه ته ایجاب ویل کیږي اور دویمه کومه جمله استعمال شي هغه ته قبول ویل کیږي.
ګونګي سره به څنګه نکاح تړي؟ ګونګي سړي د لپاره اشاره کافي ده، خو داسې اشاره چې هغه د ایجاب او قبول کار کوي او هغه معروف او مشهوره هم وي. مثال په تور باندې ګونګي ته ووایي چې هلکه ستا دا جینۍ قبوله کړي ده، هغه په زړه باندې لاس کې دي، نه دې مطلب دی چې هغه قبوله کړي، یا دواړه لاسونه په د سینې باندې کې دي، نه دا عام معروفه طریقه ده، یا سر وخوځي نه دې سره د ګونګي نکاح کېږي. ایجاب او قبول محض طاعتي سره نه کېږي. طاعتي دې ته وایي چې دا واخله او دا راکړه، په دې نه کېږي. څه کې استعمال خو نه دی، نه بازار کې څه کباړ د خرڅوي. دې وجې نه محض په دې یا رخصتي سره یو جینۍ ته بل چا کور ته ولېږله چې دا درغله، دې سره نکاح نه کېږي، بلکې باقاعده ایجاب او قبول الفاظ به استعمالېږي. همدغه رنګې چې کله مثال په تور باندې ښځه ناسته ده، خاوند یې ناست دی، هغه خپله کې نکاح تړي او په لیکلو باندې کوي. نه لیکل نه معتبر نه دي چې کله دواړه ناستي د خولې نه به الفاظ وباسي، الفاظو سره به نکاح تړي. نکاح شرایط څه دي؟ نکاح پهله شرط دا دی چې نکاح کول والا صاحب عقل وي، لہذا د لیونی سړي نکاح نه کیږي. ټیک شو کنه؟ دې کې لږ احتیاط کې زلته چرسده کې زما یو ملګری مونږ سره کلاس کې هغې مونږ ته خبره کوله چې زما یو ملګری دی ډاکټر دی، یو ځای کې رشته وکړه، وی مسوتن چې کله کمرې ته رالو نو ښځې دا کار کړی و چې په د میک اپ یې به د تاندي سترګې مخ مړه ځان یې بالا جوړه کړي وه. به دا بیا مور ته لاړه ده چې د زما ښځې باندې څه چل شوی دی چې تحقیق وکړو هغه لیوني وه. نو دې کې ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. ته خو نه ځان خلاص کړې، خو هلته هغه زندګي دې تباه او برباده کړه. نه دې وجې نه پهله شرط دا دی چې نکاح تړلو والا صاحب عقل وي، لیونی نه وي، که مجنون و هغه نکاح نه کېږي. همدغه رنګې نابالغه بچی یا غلام که خپل سر باندې نکاح وتړي، نه د ولی اور آقا اجازت باندې به موقوف وي. هغې ورته اجازت وکړي نکاح به وشي، او که ولی ورته اجازت نه کړی یعنې پلار یا نیکه، هغه نکاح نه منعقد کېږي. دویم دا چې کمې ښځې سره نکاح کوي هغه د محرماتو نه وي، هغې تفصیل بعد کې روان دی، یعنی خور مور لور دا نه وي، دا مطلب دی. دریم دا چې ایجاب او قبول کولو والا د یو بل خبرې هم واوري، دا نه چې کاڼه ناستي ټول، هغه د یو بل خبرې واوري چې او دی ماته ایجاب کړی دی او زه به قبول کوم، یعنی دواړه د غوږونو نه ټیک وي، خبرې د یو بل واوري. څلورم شرط دا دی چې ایجاب او قبول دپاره کم ګواهان دي، هغه دوه آزاد عاقل بالغ مسلمانان پکار دي، دواړه نرینه وي، اور یا یو نرینه او دوه زنانه کم از کم پکار دي. او که بغیر د ګواهانو نکاح وشو هغه نکاح فاسد دی، بعد کې روان دی، بیا درته وایم انشاءالله. پنځم شرط دا دی چې دواړه ګواهان ایجاب او قبول ښه طریقې سره اورېدلو ولوي. شپږم دا که چېرې ښځه بالغه وه، پیغله وه، ټیک شو که نه؟ بلوغ علامت یاد ساتئ. زنانه که چېرې نکاح کولو نه پس حمل ټهراو شو، پریګننټ شو، نه دې مطلب دی چې دا بلوغ ته رسېدلي، ولې چې بلوغ نه وي نه دا پریګننټ نه شي کېدی. دویم دا چې هغې ته احتلام شوی وي، یا دا چې هغې نه علاوه جسم کې یو داسې علامت وي چې هغې نه پته لګي چې دا بلوغ ته رسېدلي ده. کم از کم عمر هغې دپاره شریعت 9 کاله ذکر کړی، اور که علامات پکې ظاهر نه شو نو 15 سال باندې به بیا حکم لګېږي د بلوغ. نه که چېرې دا ښځه بالغه وه، بلوغ ته رسېدلې وه، بیا برابره خبره ده که باکره وه که صیبه وه. باکره او صیبې باندې ځان پوهېږي. باکره دې ته ویلې کېږي هغه جینۍ چې هغې باندې خاوند دخول نه وي کړی، اور صیبه هغې ته ویلې کېږي چې هغې یو ځل خاوند هغې نه خپل شرعي ضرورت پوره کړی وي. هغې دپاره د چې کوم میډیکل فیلډ ولې دی پوهېږي، ورباندې د خپل یو ټیسټ هغې نه پته لګي چې دا باکره ده که صیبه ده. نه داسې پیغلې ښځې رضامندي ضروري ده. دا خبره مې انسان پوهېږي، ښه بیا درته بار بار وایم چې دا خبره کې تاسو شک نه وي. کومه جینۍ ده هغه بلوغ ته رسېدلې ده، 15 سال ده، 18 سال ده، 20 سال ده، 25 سال ده، چې هغې نکاح کوي، نه شریعت وایي چې د هغې رضامندي ضروري ده. مونږ پښتنو د تیروال خاص کر د دې علاقې والا لور ته وایي چې به دا درته کوم که خوښ ټیک دی، که نه کور کې به سر سپینې، دا حرام دی. ښه ټیک شو که نه؟ دې کې ډېر زیات احتیاط کوي. زمونږ د نوجوانانو ډېره زندګي د دې وجې نه تباه ده چې مونږ هغې نه تپوس نه کوو، او کله کله د جینۍ زندګي تباه شي د هغې نه تپوس نه کوو. بدل دی کور نه بار کړي، چرسي پوډري ته یې ورکړي، د هغې زندګي تباه او برباده کړي. خو تپوس هره ښځه دا غواړي چې ما ته ښه خاوند میلاو شي. تی شرابي کبابي پوډري ته ورکړي نو هغوی زندګي خو تباه شوه که نه؟ اور د شرابي کبابي پوډري زندګي کال نه زیاته نه، کال د بعد بیا 3 طلاقه چولي، بیا درته کور کې ناسته وي، نه څه ضرورت دی؟ په دې خبره باندې پوه شوې؟ بعد کې را روانې درته قرآن او حدیث نه به ثابتوم چې شریعت خو دا لا پرېږده وه، دا اختیار یې ورکړی چې یو ځل د جینۍ کتلی هم شي، بعد کې را روانه ده. نه چې دومره پورې شریعت درته اختیار کړی، هغې وجه دا چې ښځه او خاوند 2 ورځې 3 ورځې زندګي خپله کې نه تېرېږي. ښځې او خاوند زندګي 13 کاله، 40 کاله، 50 کاله، 80 کاله، 80 کالو ته رسېږي. نه 80 کالو څه لږه زندګي خو نه ده. شریعت دا غواړي چې دوی زندګي جوړه شي، نه جوړېدو دپاره دا خبرې بیا ضروري دي، دې خیال به ساتئ. ځکه هم درته دومره تفصیل په دې کې وکړو. رضامندي نه بغیر نکاح نه کېږي. که لور
پلار ته دا ویلو چې دا خوند زه نه کوم نکاح ما تړه پلار یې بیا لاړ شي نکاح وتړي دا نکاح نه کیږي ښه نو که خوند نه خپل شرعي ضرورت پوره کړي دا زنا کې راځي چې د خبر نه خبر وي ځکه د لور رضامندي ضروري ده یا خور ده او یا مثال په تور باندې لور ده چې هر څوک ته هغه نه به تاسو کوي اوم شرط دا دی چې ایجاب او قبول په یو مجلس کې وي البته کا قبول زر نه کړی شي هیڅ خبر نه ده مثال په تور باندې زه کله کله نکاح تړم د ملګری بیا سي غپ لګي کنه نه چورته متا دا جینه قبول کړی دا بس غل ناس وی بس یو منټ بعد وی چاو قبول ده هغه سي کله ماتنګي کله به عزت انګو نه که خیر د لک تاخير پکې سي 2-3 منټه وقفه راشي څه خبره نه ده خو مجلس کې به وی چاو دا ما قبول کړی دا بس بیا ټیک ده د قبول د ایجاب مطابق وی کچره یو بل مطابق نه بیا ټیک نه ده یو سړی مولانا سي یا سړی ته وی چې لکه تا دا جینه قبول کړی دا غورتي او ټوله دنیا ما قبول کړی ده نه خو باندې تاسو دې نه سکړی او ته بوته وای نه د خبرو کې خپل کې مطابقت هم پکار دی ټیک شو کنه لسم نمبر مې دا چې خزا او خاوند دواړه معلوم او متعین وي مجهول نکاح بنه تړي دیو جنا کوي سړی ډیر نمونه وي او د ډیر نمونه وجنه اشتباه لازم رسي نو بیا ټول نمونه ذکر کوي کله کې یو سړی دیغه 125 نمونه دي ګل خان دی جمعه خان دی عید خان دی او کوره خان دی او بوتل خان دی کوتک خان دی دا پته نه لګي چې کم نومي واخلو نه بیا به امام دا کړ کې چې دا ټول نمونه به ذکر کې چې دا فلان کې اور دې نمونه باندې مشهور دی د دې نکاح په فلکی سره کیږي یا بدا قبلې سیده کنه به ټول نمونه خل اشتباه لازمه اشتباه چې رانه شي پکې یو لسم شرط دا دی چې وړو کې مشوم یا ورکوټي مشومه غا چې کله نکاح کوي نو غیب ولی نکاح تړي ولی نه مراد پلار اور نیکه کا پلار اور نیکه نه علاوه بل چا نکاح او تړلو د مشوم دا چې کله بلوغ ته ورسی دا مشوم چې کله بلوغ ته ورسی د ته شریعت اختیار ورکړي چې د خوند سره ژوندۍ تیرې ټیک ته او کنه تیرې ته اختیار حاصل دي په دې مسله باندې پوه شئ زمونږ تیراوال د څه کی چې کله مشوم پیدا شي بل رور مشوم پیدا شي بس دا په دې په نوم باندې شو هغه ځنه به جنگ جګړې شروع شي څه ضرورت خو بندګانو پرې دا په پته نه لګي چې بلوغ ته برسي او کنه کا بچپن کې بمړي دا لنجې کوجی جوړي کنه جوړي او بیا چې کله رغړ شي د ستا په نوم دي خامخابي کوي دې کې لګي احتیاط کې ټیک دي تاسو خپل کې رونه تاسو بخپل کې مینوي خو کې دې شي ورونو خورینو خپل کې وینه نه بیا ور سره سکے نه دې کې لګي احتیاط کوي صحیح ده کنه ډېر جذبونه کار ماخلي علما سره کې نه غینه تاسو کې نه د مشوم یا د مشومي نکاح کاپلار اور نکاح وتړي هغه ته خيار فسخ اختیار نشته دی خپل نکاح نشي فسخ کولای بلوغ نه پس وجه څه ده پلار اور نکاح ډېر زیات هم دردي دي بچي سره اور کدی نه علاوه تر ماما کاکا زوی تر زوی ماما زوی رشتہ داران نکاح وتړي نه دی مشوم ته او مشومي ته دواړو ته اختیار حاصل دي بلوغ نه پس دي سړی ته وګوري یره دا معنی دی خو نکاح ټک سره ختم ولی شریعت دا وی چې دا پلار اور د نکنه علاوه دی مشوم سره بل چا شفقت او همدردی نشته موري ورنه بار کړی دا موري ولی بار کړی مور ناقص العقل ده مور عقل کامل نه دی هغه خپل څه کوي چې دی کې خیر دی حالانکه هغه کې به خیر نه وي ندی وجه ندی مسله باندې هم ځان پوي کې دولشم شرط ده چې نکاح کې کم ایجاب او قبول کیږي هغه کې به شر طرف ته اضافت نه کوي دا به نه وي چې کفلان کې رالو بیا ما قبول ده کني قبول نه ده د سره نکاح نه کیږي کما والد صاحب رالو بیا قبول ده کا والد سیرانالو بیا قبول نه ده د سره نکاح نه تړل کیږي سر خوري اور دین علاوه مقاصد نکاح مقاصد څه دي درې مقاصد علماو ذکر کړی دي یو دا چې بقای نسل انساني د نکاح سره د انساني کم نسل دا باقی پتی کیږي ولی چې نکاح کیږي نه د خلک مشومان به پیدا کیږي چې مشومان پیدا کیږي غاب غټیږي غاب نکاح تړي نه د سلسله به چلیږي دویم دا چې دغه د نسب حفاظت کیږي مونږ 18 قومونه یو دا رنګ بنگشتي نور قومونه دي نه د بنگش قوم کا باقی پتی کیږي د نکاح په ذریعہ سره باقی پتی کیږي کا اورګزی باقی پتی کیږي نه نکاح په ذریعہ سره باقی پتی کیږي نه د نسب باندې سره باقی پتی سیدان خپل نکاح کول سره د سیدان نسل به باقی پتی کیږي اور دریم د نکاح مقصد دا دی چې خانگی زندگی کې استحکام راشي خانگی زندگی فیملی زندگی کور دنه زندگی کې استحکام راشي چې نکاح وي بیا د کور دنه زندگی کې استحکام وي اور کا نکاح نه وینال ته هغه کور نشي چلی دی هغه کور تباہ او برباد دي مستحبات ته نکاح پہلا نمبر میں دا چې اعلان او تشهیر کول اعلان نکاح نه زیات خلک خبرول دا مستحب دي دا چې خطبه د نکاح ویل دا هم مستحب دي دیو جنا که بغیر د خطبه نکاح وترل شي دا هم ټیک ته خطبه ضروری نه ده طریقه درته خیم ان شاء الله دریم دا چې مسجد کې نکاح تړل دا مستحب دي کوشش کوي چې مسجد کې وي سلورم دا چې جمعې په ورځ باندې نکاح تړل جمعې ورځ باندې مسجد کې نکاح تړل نه دوه مستحبات دي اور پنځم دا چې گواهان عادل خلک وي گواهان فاسق فجر جوړي شي
شرابي پوډري نشي جوړې دي شي خو نیک خلک وګوره هغې اثر په نکاح باندې بیا نکاح بیا بختور ګرځېږي. او شپږم دا چې مخطوبه یعنی کمې ښځې ته چې نکاح پیغام لیږي هغې کتل خو شر دا دی چې شهوت پکې نه وي او بدنظري مقصود نه وي. دغه خبره درته ما کوله. شریعت دا وایي چې کمې ښځې سره د سړی نکاح کول غواړي هغې ته یو نظر کتل مستحب دي، بلکې بعض علماو لیکلي چې ضروري دي، خو دوه شرایطو سره. یو دا چې د شهوت نیتي نه وي او بدنظري نیتي نه وي. دې ضمن کې به زه تاسو ته یوه واقعه بیان کوم. حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عتیقه رضی الله عنه سره نکاح شوی دی اور حضرت عتیقه رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه لور ده. حضرت عمر رضی الله عنه هغه وخت کې امیر المؤمنین ورته زه دا غواړم چې ستا لور سره زما نکاح وشي، زه دا غواړم چې ستا خاندان سره، چونکې ستا خاندان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سادات خاندان دی، نو نکاح ماته پکار دی ستاسو خاندان کې. حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمیلو چې د حضرت عتیقه رضی الله عنه خو نکاح نه دی شوی، خو دی عمر کم دی اور ته بخپل امیر المؤمنین څنګه ستا خوخي زخته ته انکار نشم کولای، خو زه به دا کار وکم د خپل لور ته به صدر ورکم او دا ورته چې دا امیر المؤمنین ته وخیا نه کتا د جینې خوخه شو زما لور ته به وای چې او د صدر ما خوخته د صدر خوخي مطلب دی چې د جینې مخوخه ده، او کته چې د صدر ما نه دی خوخ نه دی مطلب دی چې د زما لور د نه د خوخه. نازد اتکار د لتنه ته صدر ورکو چې دا امیر المؤمنین کوړه یوسه نه چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورغله نه صدر چې وکتلو وی ما والد سه د صدر ما ته راکړی دی چې دا امیر المؤمنین ته وخت چې د صدر خوخته او کنه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله وکتل وی او پلار ته د دوی چې د صدر ما خوخته دا هیله وا طریقه وا نه چې حضرت اتکار رضی الله تعالی عنہ چې کله کور تراله ورته ای ابا جانا حضرت امیر المؤمنین د صدر خوخ کړی وي مبارک شبسته دغه نکاح ته لاړی. او بل یو روایت کې راغلی دی چې حضرت عمر رضی الله عنه طریقې سره د پنسا ورته اوچته کړه د خپې وکتله. په خبره باندې پوه شوي؟ نه شریعت خو دې حده پورې حکم کړی دی چې یو ځل اوس موږ پښتون سوسایټي دی دلته کې څوک دا برداشت کوي چې ما خور ولور ته څوک وګوري بیا به څه کوي؟ هغې اسانه طریقه تصویر ده، څه طریقې سره هغه ته تصویر وښودلی شي که دا د خوښه او ټیک ته او که نه خوښه بس په مخ ته ګلونه. په دې خبره باندې پوه شوي؟ خو دا دی چې ایډیټینګ به نه کوي چې نن سبا فوټوشاپ راغلی دی چې تصویر کې وګوري یو شي چې بیا وګوري بیا نه بالا جوړه وي. صحیح ده که نه؟ دا چې کوم سوشل میډیا اوس کې دا په دې باندې پوهېږي دا ملګري. نه مخطوبه یو نظر کتل دا مستحب عمل دی. چې کمې ښځې سره نکاح کې هغې کې څه اوصاف پکار دي؟ شریعت وایي چې پهله وصف دا پکار دی چې هغه دینداره وي او دې باندې حدیث راځي هغه درته انشاءالله زه بیا حدیثو کې هغې باندې بحث کوم. دویم شرط دا چې مهر یې کم وي، ټیک ده که نه؟ ډېر زیات مهر کې ښودلو کې نکاح کې مشکلات پیدا کېږي. دریم شرط دا دی چې هغې ته الله پاک حسن ورکړی وي، د شکل و صورت یې ښکلی وي. څلورم دا چې حسن سیرت اخلاق یې ښه وي، دا نه چې چهره یې ښه ده نوره بالا ده، شکل یې ښکلی وي او اخلاق یې ښکلی وي. پنځم نمبر باندې دا چې ولود اور ودود دا دواړه ټکي حدیث کې راغلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو داسې ښځو سره نکاح کوئ چې هغه ولود بچي ډېر راوړي، دا ښه صفت دی. او بل دا چې ودود مینه ډېره کوي، یعنی داسې ښځې سره نکاح کوي چې هغې بچي ډېر راوړي او مینه ناکه هم وي. بچي ډېر راوړل ځکه چې هلته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو بچي ډېر راوړئ چې قیامت ورځ زه د خپل امت باندې فخر وکړم. دا درته د حدیث کې زه وایم دیو جن نکاح کې دا قتل پکار دي چې دیو خاندان کې د ښځو بچي کېږي او که نه کېږي. بعضې ټایم کې وي داسې یو نسل داسې وي چې هغو بچي نه پیدا کېږي، بیا هغه نه مشکلات پیدا کېږي، یا بیا دویم واده کوي او یا بیا دریم واده کې بیا لږ دغه وي. نو دې کې دا قتل پکار دي. هغې اسانه طریقه ده چې د کومه جینۍ زه کوم د بله خور د هغې بچي شته که نشته، د دې مور بچي ډېر دي که لږ دي، د دې نیا بچي وو که نه هغې نه پته لګي. بعضې ټایم کې نسلي جنس کې یو بیماری جنس کې روان وي هغه بیا نسلونو کې چلیږي. شپږم نمبر باندې دا چې هغه زنانه باکره وي. باکره دې ته ویل کېږي چې دې نه مخکې بل چا سره نکاح نه وي شوي. یو حدیث کې راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې ته یو صحابي راغلو د رنګونه ورباندې لګېدلي وو زعفران. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو ولې هلکه وایي یا رسول الله واده مه کړی دی، وایي باکره ده کړي که صیبه ده کړي؟ باکره دې ته وایي چې نکاح مخکې نه وي شوي، او صیبه دې ته وایي چې یو ځل خاوند وفات شوی وي یا طلاق وي بیا دوباره بل. وایي یا رسول الله صیبه مو وکړه یعنې یو ځل مخکې نکاح شوی و. وایي باکره به ده کړي وه که نه؟ باکرې سره نکاح کې خوشحالي ډېره ده. و یا رسول الله مخکې مو یوه ښځه هغه وفات شوي و هغې نه بچي پاتې شوي دي، د صیبه هم ځکه وکړه چې زما د بچو پرورش ښه وکړي. وایي ښه بیا ټیک دی بیا د ښه کار کړی دی. نه ترغیب شریعت دې ورکړی دی، خو بهرحال معاشرې کې ډېرې کونډې رنډې شته دي. نو دویم نکاح شریعت ځکه ترغیب چلولی چې دا کونډو رنډو هم زندګي جوړه شي دو زندګي تباه نه شي.
اوم نمبر باندې نسبی شرافت چې کومه جینې کې غو ښه خاندان نه کیدا نه چې ډما دا او مورین ډما او نه ډما دا پته هیڅ نه لګي کم ځای نه راغلی ښه نسب کې ګوري چې هغه اعلی خاندان ولوي دی په بچو باندې اثر وي. اتم نشه صفت دا ذکر کړي چې کمی ښځې سره نکاح کې هغه صحتمند وي بیمار نه وي دې کې خیال ساتل پکار دي. لکه څنګه مارته وي بعضې بیماری جینس کې روانې وي نسل در نسل نه راوړي هغې نه ځان ساتل پکار دي. او بل شرط دا چې کم عمره وي ٹھیک شو کنه ډیره مشره ښځه هغه بچي به نشي راوړی. د ښځې د بچو راوړلو عمر 40 سال دی. 40 سال د بعد ښځه آیسې ته واوړي. آیسا دې ته ویل کېږي چې بچو امیدي ختم شي. اور نر سړی خو 60 سال شي 65 سال شي هیڅ خبره نه ده. خو زنانو کې کم عمر کې ولې شریعت ترغیب ورکړی چې کم عمر کې واده وشي نو دی به چې بوډاتوب ته رسېږي بچي به غټ شوي وي نو دې ته به بچي سهارا وګرځېږي ځکه شریعت دا ترغیب چلولی دی. بل یو عام طور باندې زموږ دلته کې غټه مسله دغه ده چې نکاح په موبایل باندې جایز دی که جایز نه دی. په دې مسلې باندې ځان پوهېږي. موبایل باندې نکاح نه کیږي. نکاح دپاره شرط دا دی چې یو مجلس وي. لکه اوس دلته کې موږ ناست یو خاوند ناستې او ښځه ناسته ده د دې نکاح وتړو دې ته مجلس واحد وایي. اوس چې موبایل باندې نکاح تړي نه ښځه دوبۍ کې ده او خاوند یې امریکا کې نه دا ته څنګه یو مجلس جوړوي. اوس به دا نکاح څنګه تړو هغې طریقه دا ده چې د ښځه به دوبۍ نه ټلیفون وکړي او دلته به یو سړي ته دا وایي چې ما طرف نه ته وکیل شوي اور زید سره زما نکاح وتړه چې دې وخت کې امریکا کې دی دا به د هغې وکیل شي. اور چې کوم امریکا کې دی هغه به دلته یو سړي ته ټلیفون وکړي چې زه زید خبرې کوم ما پلار نوم بکر دی او زه خپل هوش او حواس کې د خپل نکاح واک تعالی در کوم چې فاطمه سره ماته نکاح وتړه مثال په تور باندې. دا دواړه وکیلان براشي دلته کې به مولا خطبه وي د دواړو نکاح به وتړي. خو نور دا نه کې ما ته ملګري فون وکړي چې موږ ویډیو کال وکړو او زنانه هلته ده او خاوند هلته خپله کې نکاح تړو په د ویډیو کالو مې نکاح تړلی شو بیا ډېره اسانه وه. صحیح ده که نه. شریعت دې کې ډېر زیات احتیاط کړی. کیدای شي ویډیو کال کې بل څوک وي کیدای شي موبایل باندې بل څوک وي. اور موبایل کې دا ضروري ده چې کم تا سره خبره کړي د هغې اواز پېژندلی کېږي چې او دا فلانکي ده فراډ ونه کړي. په دې خبره باندې پوه شي نو موبایل کې نکاح تړلو کې دا احتیاط کول پکار. باقي نکاح تړل اسانه طریقه ده. موږ د خلکو ونه یو آسماني تندر جوړ کړی چې دا نکاح به څوک تړي. خطبه ده که خطبه درته زه وه ټیک ده که خطبه درته نه د سورې فاتحه خو درته زه که نه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولا الضالین امین پورې ووایه بس ختمه ده خبره. او کنی نور چې کم روایت کې راغلي نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو قرآن آیات ویا کم یو قرآن آیات وی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا کفی دی. او کدانین الحمد شریف خود ته یاد دی کنه قرآنی صدا ویا خام طور باندې کې سورہ نساء 1 نمبر آیات اور یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. دا دعایتونه یو بیا حدیث ویا قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم النکاح من سنتی نکاح زما سنت دی فمن رغب عن سنتی فلیس منی چا زما دی سنت نه مخ واړو لغه زمونږ نه دی. که حدیث ده نو د بصیر قرآن آیات وی دا کافی ده. پوه شو په دې خبره باندې. او که دا درته نه ده سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله مزاغه ده. که دا درته نه ده دومره لالای نه درې ځله ویه الحمد لله الحمد لله الحمد لله دا خطبه ده. اوس پوه شو په خبره باندې. خو د عالم باندې مونږ نکاح ولې تړو عالم باندې ځکه تړو چې دا بختور دی دا بیا دعا وکړي نکاح باندې ښه اثر وي. دیو جن فاسق فجر باندې اگر چې نکاح تړلی شي خو تړی ور باندې ما هغې نه اوست وي. بیا به غده بعد او چې د ښځې طرف نه کم وکیل راغلی دی هغې نه به اول تپوس وکړي ولې ښځه خو خپله مجلس ته نه راځي. ما دونه ډېر نکاحونه تړلي سره یو ځای کې راسره ښځې مجلس کې کېنولې چې دا دواړې دي او دا دواړې دو سره نکاح کېږي. که نور اکثر د ښځې طرف نه وکیل راځي چې هغې ته موږ نکاح پلار وایو. ٹھیک شو که نه. نکاح پلار مطلب نکاح ولی چې ښځې وکیل وي ښځې دې ته واک ورکړي چې ما فلانکي سره ما دپاره نکاح وتړه. نه اول به دې ښځې وکیل ته مخاطب شي چې ای فلانکیه تا د فلانکي لور چې په دې نومي بله لور نشته په نکاح شرعیه صحیحه مسنونه سره په مهر د عوض فلانکي ته ورکړي ورکړي ده دا صیغې به استعمالوي. یعنی دا جینۍ ته هغې ته ورکړي ده یو به مزي استعمال کې بل به حال استعمال کې. اوس بیا خاوند ته مخاطب شي چې هلکه تا د فلانکي جینۍ فلانکي لور چې په دې نوم بله لوري نشته په نکاح شرعیه صحیحه مسنونه سره په مهر د دومره عوض تا قبوله کړي ده هغه به وایي چې او ما قبوله کړي مده بس
یو ځل کافي ده د 3 ځل اسې مونږه تاکید پر وایو چې یو ځل وشي دا ټیک ده دی کې یو خبره چونکه مفتی کاشف صاحب نکاح رجسٹرار دی کې د رجسټریشن کې د ډېر زیات ضروری وي الله دې نه کې کده خځه او خان خپل کې اختلاف رالو نه عدالت کې بیا لانجې کونجي وي دومره مہر یو وي بل وي دومره مہر دی بل وي دومره مہر دومره نو نه چا کتاب کې لیکلې وي نه غي نه به انکار نشي کولای نه نیک مہر لیکي بقاعده چې کم ځکه نکاح کیږي ځان سره کا نکاح رجسٹرار نو یو رف کاغذ باندې لیکل کوي خو کوي چې بیا ته بعد کې مشکلات نه وي دې خبرې ښه بل نکاح رجسٹریشن څه फायदा ده چې تا کله د نکاح رجسٹریشن وکړو ستا د ښځې شناختی کارت اسانتیا سره جوړیږي کور والا بچو فارم با د اسانتیا سره جوړیږي د بچو شناختی کارت د اسانتیا سره جوړیږي زموږ د مشران دي دوه غریبانو خو هغه وخت کې دا ترتیب ونه نو بیا کله یو تا ګرځه کله بل تا نکاح والا گواهی نه مړوي بیا غو پسې ګرځه نه دا ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي دیو چې نه کوشش دا کوي چې کله نکاح کیږي هغه کې لیکل کوي خامخا لیکل کوي او قرآن او حدیث نه دا حکم دی چې کله یو معاملہ کیږي هغه کې لیکل کوي نه لیکلو دا اثر دی چې هغه خبر محفوظ پاتې شي د ټولو خبرو مې الله په موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله